اللهم صل على محمد وبارك وسلم عليه. چې انکار وکړو نو هغه د جهنم لرګي شو. نو زه به تاسو له نور څه نشم ویلی، خو زه به تاسو له د پیغمبر مقابل د صحابي نه ګرځوم، خو زه وایم چې زمونږ د ساولډیر دپاره دا سړی چې راغلی دی نو دا هم د پیغمبرۍ د درجې نه کم نه دی. درجه ورته نه ورکوم خو بهرحال ستاسو لپاره ډېر محترم سړی زیتا جناب محترم شیخ القرآن والحدیث علامہ مولانا احمد الرحمن مفتی صاحب حاضری کړې ده چې دوی د یو لوی خاندان سره تعلق ساتي، علمي کورنۍ سره تعلق ساتي. دوی واحد محترم جناب شیخ القرآن والحدیث محمد خان صاحب چې هغه په شاه منصور کې مدرسه کې شیخ الحدیث دی او الله تبارک وتعالی د هغوی نه ډېر علوم ښکاره کړي دي، شاګردان دي او ځای په ځای باندې د هغې درسونه دي. الحمدلله دا د هغوی برخوردار دی. دوی نه موږ دا هیله کوو چې دوی په مبارکه زبان باندې د مردان په واقع باندې مختصر غوندې یو څو خبرې وکړي. الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. مسلمانانو ورونو، نقارس محترم د محبت نه یو جهان مننه او دا د دوی په موږ باندې حسن ظن دی. دا زموږ مشرم دی، زموږ مشفقم دی، زموږ محسنم دی او الہ العالمین دې دوی ته ډېر خیرونه نصیبه وګرځوي. مسله مختصره داسې کوو چې خلک وایي چې انسانیت قدردان دی. بېشکه چې انسانیت قدردان دی، خو د انسانیت دا قدر چې دی دا موږ ته قرآن کریم او رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ښودلی دی. د قرآن کریم د فلسفې نه دا معلومیږي چې انسان هغه دی چې ده کې قرآن کریم د ده په عقیده کې او د ده په عمل کې ښکاره وي. معنا دا چې د قرآن کریم په مضامینو باندې، د قرآن کریم په عقیده باندې د دې مؤمن او د دې انسان عقیده او عمل برابر وي او د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د دین او د اسلام پیردار وي، نو دا به انسان وي. که چېرته دا دوه شیونه پکې نه نو دا بیا انسان نه دی، که دی اگر که دی په شکل د انسان کې دی. دویم نمبر مسله دا ده چې د قرآن او د احادیثو مضمون دا دی چې انسانیت معتبر دی، خو پس د اعتبار د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم. ځکه موږ او ستاسو د ایمان معیار موږ ته قرآن او حدیثو ښودلی دی. هغه دا دی چې هله به انسان وي او مؤمن به مؤمن وي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ورته د خپل ځان نه او د خپل اهل نه او د خپل مال نه، د خپلو بچیو نه او د خپلو والدینو نه ورته ګران شي. ګران معنا دا چې هغه پرېښودلی شي او هغې سره دشمني کولی شي او هغه ترک کولی شي، خو رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم نه پرېښودلی شي او نه یې ترک کولی شي. دا بنیادي مسله ده. اوس چې کله دا مسله بنیادي شوه، د هر مؤمن مسلمان ایمانی تقاضا دا ده چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم بد دی په یو صورت کې او په یو شکل کې او په یو شان کې ونه ویلی شي. صحابو د زمانې نه صحابه هم د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم بې ادبي او ګستاخي نه ده برداشت کړې، مسلمانانو هم نه ده برداشت کړې. موږ به دا ووایو چې زموږ دا ملک اسلامي دی او په دې ملک اسلامي کې د ګستاخي رسول او د ګستاخي نبی او د ګستاخي دین او د اسلام دپاره دفعات شته، صحیح ده. موږ د هغې قانون پاسداري کوو او موږ وایو چې قانون دی هم د خپل عمل پاسداري وکړي،
چې کوم شی پکې مقرر دی نو هر یو غل ته دې هم اکه سزا میلاو شي، هر یو مجرم ته دې هم اکه سزا ورکړلی شي. چې کله قانون لاچاره یو نشي کولی او د خلکو ایمانی جذبات راپورته شي نو بیا دقسې فیصلې کېږي لکه په مردان کې چې وشو. ځکه چې قانون دا کار نه کوي. قانون چې دی نو هغوی د دې نه غلي کېږي او د دې دپاره لارې ګوري، نو بیا عوام په خپله باندې راځي. دویمه خبره دا ده چې ایمانی قوت کله راشي نو هغه بیا نه قانون ګوري او هغه بیا نه چې دی نو ملک ګوري او نه ایمان بیا د ټولو نه اول وي. داسې به ووایو چې دا کومو خلکو نه دا کار شوی دی دا د خلکو د خپل ایمانی جذبې موافق کړی دی. ځکه چې یو سړي ته د پلار کنځلو شي نو هغه ټوپک راخلي او هغه چا چې ورته د پلار کنځل کړي نو هغه ولي، که د مور کنځلې ورته کړي نو د هغه د بدل اخلي. دا خو رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم دی. او د دې سړي د خبرو په باره کې که څوک وایي چې د ده نه دې پوښتنه شوې وي او د ده نه دې دا شوې وي او دا شوې وي، دا د علم او د دین او د اسلام والا خبرې نه دي. دین او اسلام وایي شریعت کې فیصله به کېږي په الفاظو ظاهرو باندې او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په حق کې به اشارتن هم څوک بېادبي نه کوي او معنن به هم نه کوي، لسانن به هم نه کوي، عملن به هم نه کوي. په یو اعتبار باندې به مؤمن د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم بېادبي او ګستاخي نه کوي. او د ټولو نه لویه فیصله دا ده چې هغه د چا په حق کې د الفاظ ویلي دي هغه هم د دې سړي د الفاظو رد کوي او د دې مخالفت کوي. چې هغه څوک یې د چا دپاره ویلي دي چې هغې رد کوي نو نورو مؤمنانو له په طریقې اولا سره رد پکار دی. کم چې ځان ته علما وایي هغوی له پکار دا دي چې عوامو ته د ختم نبوت په باب کې صحیح موقف ښکاره کړي، صحیح مسله ورته ښکاره کړي، بزدلانه کارونه کړي، بیکاره خبرې ونه کړي. علماو ته صحیح د حق بیان پکار دی او عوامو ته بیا د حق هغه منل او هغې ته تسلیمېدل پکار دي. دا مختصر او اسانو الفاظو کې مو دغه واقعي متعلق قاري صاحب سره د یو څو خبرې شریکې کړې. الله دې وکړي چې مؤمنانو ته ترې خیر ورسېږي او اله العالمین دې ټول مؤمنان مسلمانان د داسې بېادبۍ نه او د داسې الفاظو نه وساتي او هر مؤمن مسلمان دی الله د داسې مرګ نه وساتي چې په هغه باندې مرګ راشي او ایمان په خطر کې او اسلام په حرکت او په خطر کې داسې وخت نه دی الله هر مؤمن وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.